السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. دغه محترم رور پوښتنه کوي چې آیا د موسی علیه السلام د امسانه چې کوم مار جوړېدله د هغې رنګ او کلر چرته په کتابونو کې ذکر کړی دی که نه، چرته دا ذکر میلاویږي چې د هغه مار کلر څنګه و؟ نو بالکل محترم وروره یاد ولره چې د دې ذکر کتابونو کړی ده، لکه علامه جلال الدین محلي رحمهم الله تفسیر جلالین کې په یو حاشیه کې د دې ذکر او د دې جواب مونږ ته میلاویږي، لکه جلد نمبر 2 او په صفحه نمبر 335 کې یو آیت دی. هغې آیت کې لکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فالقاها فاذا هي حیة تسعى. دغه آیت کې دغه حیتونو باندې حاشیه نمبر 9 دې کې ذکر کړی شوی دا چې دغه مار کلر د صفرا یعنی زړ کلر مارو. نو محترمه د موسی علیه السلام د هغه امسانه چې کوم مار جوړ شوی و هغې کلر زیړ و. نو دا د دې سوال جواب دی.